بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اے خلقو اعبدوا بندگی وکي ربکم دخپل ربو الذي دا رب تاسو آزاد دے خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین آکسان من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم د دې دپاره تتقون چې بچ شئ تاسو د عذاب د الله نه الذي الله آزاد دی جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې ده ستاسو د پایدې دپاره ځمکه فراشن پرشو والسماء بناء او اسمان چت وانزل او راوری من السماء د وریاځونه ماء اوبه فاخرجا پس راوباسي به په دې سره من الثمرات د میوونه رزق لکم د پاره د خوراک ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا پس مگر زوی تاسو الله لرا اندادن شریکانو وانتم تعلمون او حال دارې چې تاسو خو پوهیږئ وان کنتم فی ریب کچرته تاسو په شک کې مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چې مونږه نازل کړی دی علا عبدنا پخپل عظیم بند باندې فاتو بسورتن پس راوړی تاسو یو سورت من مثله پشان د دې قرآن ودو شهداءکم او راوبلی معبودان خپلو مددګاران خپلو من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یئ فإن لم تفعلوا کچری دا کار مونکو ولن تفعلوا هرگز کولی هم نشئ فاتقوا النار التي نويرغي دورنا التي اغور وقودها الناس والحجارة چې خشاک داغي خلق دی والحجارة کان دی وعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذين او زیر ورکای کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک ان لهم چې یقینا د دیو د پاره جناتین باغونه به تجری چې بهږي به من تحتها الانهار لاندې د دینه نهرونه کلما هر کلا رزقو چې رزق ورکړل شي دیو ته منها د دې جنتنا من ثمرتين سمیوا رزقا د پاره د خوراکو قالوا نو وای بدا جنتیانو هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا من قبل چې راکړل شي مونږ ته مخکې د دینه و اوتو به متشابها او ور بکلی شي چې یی بدا متشابه یو شان پرنګ کې او په شکل کې ولهم او د دیو د پاره فیها په دې جنت کې ازواج بیبیان به مطهرتون پاک کړی شوی د هر عیب نه وهم فیها خالدون او دیو با په دې جنت کې همیشه ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نکي س شرم نکي ای ضربا چې بیان کې مثلا یو مثال ما بعوضتن پاندازا د یو ماشه فما فوقها يدفا ساد د ماشنا فاما الذين بس هر چا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي فیعلمون دی پیږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د طرفه د رب زمونږه واما الذين هر چا کسان دي کفرو چې کفر کړي دي فيقولون نويد ما زاراد الله بهذا مثلا س اراده لرد الله تعالی په دې مثال سره یذلوا به كثيرا گمراه کیږي په دې مثال سره ډیر د خلقنا ويهدي به كثيرا او سملار مومي په دې مثال سره ډیر خلق وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي په دې مثال سره مگر فاسقانو الذين دا فاسقان او کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله تعالی من بعد میثاقه پس دا مضبوط والد غینا ويقطعون او دیو پرې کوي ما هغه حکم امر الله به چې الله په ورته حکم کړی دی یو صلا چې دا په وسته کوي ويفسدون في الارض فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا خلق هم خالص تاوانیان دي کیفا تکفرون بالله سرنګ با تاسو کو پرو کې په الله باندې
وکنتم امواتا او وی تاسو نشو فاحیاکم نو الله را ژوندي کړی ثم بیا یمیتکم الله به مړه کوي ثم یحییکم بیا به الله را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به دی الله طرف تاسو واپس ده هو الذی الله آزاد دی خلق لکم چې پیدا کړی دی تاسو د پیدې د پاره ما سو فی الارض جميعا چې دی پزمکه کې ټولو ثم استوى الى السماء بیا الله توجه کړه الى السماء اسمان طرف ته فسواهن سبع السماوات نو برابر کړه الله تعالی و اسمانونه وهو د الله تعالی بكل شيء عليم هر یو شی باندې پوهه ده